په یو بچي چې ته سکول وې او صرف لسم پې پاس کې څونه خرچه رې پې راځي زمونږ مدرسې ته رالېږه هېڅ خرچه نشته ما ته یو ښځه یو ځل ټلیفون وکړو ستا بیان مې واورېد او زما دا اراده ده چې په زوی باندې علم کوم په ده به څونه خرچه د میاشتې کېږي وایي زه خو کونډ یم خاوند مې مړ دی او ماشومان مې یتیمانان دي زما په دې بچي به څونه خرچه کېږي د هغه دا خیال و لکه څنګه چې په سکول ویم په پبلک سکول کې خو په بچي ډېرې پیسې لګي دلته به لګي ما وی خور یو روپۍ رې پې نه لګي وی څه مطلب مطلب یې څه کې خو نه لګي کنه وی نه دا به څنګه چې پیسې پې نه لګي ما وی ګوره دی به ته شوال کې د راکوټ اختر نه پس چې یو نږدې مدرسې ته بوز او داخل به کې کمره به مدرسه ورکوي پیسې به نالي دری به ورته مدرسې چولي پیسې به نالي بجلی انتظام به ورته مدرسې کړي روپۍ به ترې نالي د یخ اوبو انتظام په اوړي کې مدرسه کوي روپۍ به ترې نالي ما وی زمونږ مدرسه کې په ژمي کې ورته بیا د ګرم اوبو انتظام هم کړي یو روپۍ به ترې نالي کتابونه به مدرسه ورکوي یو روپۍ به دې نه لګي مچۍ پکې نشته 2 وخته روټۍ به مدرسه ورکوي یو روپۍ به ترې نالي د چای د دې ګزاره کوي چای زموږ مدرسه کې ما وی نشته او ما وی مې د تلو راتلو که د جمعې پر ستا ملاقات له دې راځي دغه د سوزکي موزکي او د چینچۍ پیسې که ته ورکولی شي که نه مې داسې دوستان چې زه به چاته ویم دا به موله ورکوي ځه او که جامې دې په وس کې ښه پخه یعنې مېده کال کې یو 2 جوړې بندا غوندې داسې اهل خیر چې زه به چاته ویم به موله والي څه خرچه رې پرې راځي هغې داسې د خوشحالۍ نه و جړل وی ښه یو روپۍ خرچه نه راځي ده نه به خدای عالم جوړ کړي مې یو روپۍ خرچه نه راځي ده نه به خدای عالم جوړه انشاءالله په دې کې هم د دې خلکو دا مولیان نه دي خوښ هلکه مولا ستا بچي له مفت تعلیم ورکوي مفت او غریبانان ګرځي او سوال کوي چندې غواړي سوال څونه ګران کار دی د خلکو نه پیسې غوښتل دا بادي جوړه شوې ده په اسانه جوړه شوې ده دې غریب به د دې بادۍ دپاره څونه محنت کړی څونه خواري به یې کړې او څومره خلکو ته به یې سوالونه کړي د څه دپاره چې ستا بچي خدای پاک حافظان او عالمان کړي دا څومره لوی خدمت دی یو بچی چې حافظ او نن که تاسو مونږ خدای لیدلی شو او د خدای فرشتې دا طاقت هم وي تاسو ته به نن پته لګېدلې وه چې الله به څومره نن خوشحالی او د الله فرشتې او دا کائنات به څومره خوشحالی چې 22 ماشومانو ته خدای پاک قرآن ورسوي زمونږ بچی خو چې ډاکټر او انجینر شي مونږ خوشحالیږو الله په دې خوشحالیږي چې یو بچی حافظ شي د قرآن شریف او د یو بچی ژبه د خدای په قرآن باندې وچلېږي